دیو جن فرمای چې کله د رمضان المبارک میاشت راشي نو په هر یو شپه کې الله رب العالمین د طرف نه आवाज کی یا باغی الخير اقبل، اے نیکی اراده لرونکي نیکی طرف ته مخ کې شه، او ویا باغی الشر اقصر، اے د بدی اراده لرونکي د بدی نه قلار شه. نو ډیر عظیم میاشت زما عزتمند پکار د چې موږ تاسو بدی کې نیک اعمال وکړو، نیک کارونه وکړو او داسې کارونه وکړو چې هغه زمونږ د فاره د نجات ذریعه جوړ شي، زمونږ د فاره د خیر ذریعه جوړ شي. په دې کې موږ خپل ځان په الله رب العالمین باندې وبخو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام او جبرئیل علیہ الصلوۃ والسلام غره خیری کړی دي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام تاسو حدیث اوریدلې چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د منبر په اول نه پوړې باندې خپکه خو دا نبی علیہ السلام نبی علیہ السلام فرمایل آمین، په دوی مې کې خو دل بیا وی آمین، په درې مې کې خو دل بیا وی آمین. صحابه تاسو کې د الله رسول دا څه وجوا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل جبرئیل علیہ السلام راغی او ماته خیره وکړلې او ماته وی چې په دې باندې آمین وای. په ورانه باندې خپکه خو د ماته وی حالات شي هغه سره چې داغه مور فلار دوار ژوند دی یا یو ژوند دی هغه دومره خدمت ونه کی چې د پیزان جنت لو والا جوړ نکی. ما ورته وی چې آمین. په دې باندې خپکه خو دا ماته وی حالات شي هغه سره چې هغه باندې د رمضان المبارک ونته کې عظیمه منوره او بابرکته میاشت راشي او د پکې مغفرت ونشي. ما ورته وی آمین. په درې باندې خپکه خو د نبی علیہ السلام ما ته وی چې حالات شي هغه سره چې ستانو واغستل شي او فتا باندې درود شریف ونه. ما ورته وی آمین. تاسو وایي چې جبرئیل علیہ الصلوۃ والسلام د ټولو فرشتو سردار چې داګه نه بل غټه فرشته نشته. نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې په ټول انسانیت کې داغه نه غوره انسان نشته دی، د ټولو نه غوره فرشتي خیره کړی دا د ټولو نه غوره سړي او انسان په هغه باندې آمین ویل دی. د انسان په هلاکت کې غوره د سره واست شک نشته، د سره به څه شک نشته. او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام خیره تاسو باورېدلی وی چې خیره کړی دا هغه ټک پټک باندې لګېدلې ده. ومنګ او تاسو ته غوړي الله رب العالمین په دنیا کې را سره گزاره کوي او دا څنګه چې په آخرت کې وراونی شي بیا وړ خراب حالت وي. الله دې موږ او تاسو ته د رمضان المبارک ډیر انوارات برکات کامل طریقې سره راکړي. واخلي